السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چاته چې د سر څه قسمه بیماري یا په سر باندې درد په مخ راځي، ټینشنونه ورته وي او هغه ورته ډېر زیات تکلیف وي، د یو مولانا صاحب په ډېر زیات مجرب عمل راوړی دی، یو ډېره مجربه وظیفه ده. موږ له ټولو له پکار ده چې دا هغه وظیفه واورو او د نور ملګرو ډېرو کسانو ازما کړله، خدای وله شفا ورکړله. ډېر کوجي نن سبا ډېرو خلکو ته د سر بیماري ټینشن یې ورته موږ ټول له پکار ده چې دا ویډیو وګورئ. زه څو خبرې کوم بیا او که زمونږ پیجنې فالو کړئ زه ورسره فالو کړئ. ستاسو ډېره ډېره مهرباني. د سر چې څومره بیماری دي، کو چې پوره سر باندې درد وي یا په نیم سر درد وي، یو آسان عمل د درخوایم ان شاء الله په ګارنټي سره دا عمل شروع کړه. الله جل جلاله به دې عمل به برکت سره تعالی شفا درکړي. بعض خلک وایي چې یار زما په دې سر باندې یو قسم ته بوج راځي، بعض خلک وایي چې یار د مرګو د مرض پر راځي، او بعض خلک وایي چې یار په دې نیم سر می درد وي، بعض خلک یو قسمه بیماری د سر یادي، بعض خلک یو. د انتهایی آسان عمل د الله د رضا پر تاسو درخوایم. تاسو هم کوڅه کې تاسو په کور کې یا تاسو محله کې کوڅه کې یو انسان د سر په هر قسمه بیماری کې مبتلا وي، دا عمل وته د الله د رضا د پروخه انتهایی آسان عمل دی. د هر فرض مزد پس په تاسو د خیرات په د اثر باندې تاسو کې کېږي او د الله جل جلاله یو صفاتینوم دی یا قوی یا قوی یا قوی. دا به یول زلوای او د صبر راکږي او په هغه سا کې به یول زلا دغه د الله جل جلاله دا نوم واخلي په سر مدعس لاس کې خودي وي. د انتهایی آسان عمل دی. یو سورۃ مسلسل دا عملو کوي چې د سر هر قسمه بیماری به دا ان شاء الله الله جل جلاله تاسو ته ختمي. او بعض خلک وایي چې یاره په سر مې یو قسم ته بوج یو درد راشي چې درسو پورې مې یاره دغه نسوار یا دغه چینی وسکري نو یاره دغه درد پیلاوي او دغه چونه دغه نسوارونه او دغه ډاکټرانو او دغه دوايانو دغه ډوګ بوګ هر څه نو ان شاء الله خلاصوم. دا عمل هغه شروع کوي په ګارنټي سره یو سورۃ مسلسل دا عملو کوي د هر فرض مونږ پس یو لزله د الله جل جلاله دا انو یا قوی یا قوی اثر باندې اصلاستیک دی. الله جل جلاله بس تاسو د سر ته هر قسمه بیماری وي ماشاءالله ډیره مننه قاری صاحب. په قرآن شریف کې چې کومه شفا ده په هیڅ شي کې هم نشته. موږ په عمل نه کوو کنه ټول مرزونو علاج چې دی نو د قرآن مجید دی. موږ له ټول له پکار چې په قرآن کچره موږ په دې قرآن مجید باندې یقین وکړو زموږ به هره بیماری خوشي او د زړه حاجت مو پوره شي. د ویډیو د کتلو ډېره ډېره مننه چې چېرته اوسئ آباد اوسئ، که په مسافرۍ کې او که په مسافرۍ کې نه یې خدای م ژوندي ساته زموږ ویډیو مو وکته. ستاسو ډېره ډېره مننه جي. څومره تکلیفونه دي څومره سر دردونه دي خدای د هر یو انسان شفا وکړي. الله پاک دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي، خدای دې په صحیح طریقه باندې دا وظیفه وکړي جي. انشاءالله په ژوند کې به هر څه اساني په قرآن شریف باندې عمل کوئ او پنځه وخته لمونځونه کوئ. انشاءالله الله پاک به مو هره بیماري ښه کړي. زموږ د طرفې دا ټولو ته پیغام او دا پیغام تاسو ته پکار چې نور کسانو سره هم شیر کړئ.